تاسو چې دا کم پن راوړی د کویانو دپاره دا پن چېرته تاسو سره او نن چې تاسو دا چې په دې علاقه کې دا کم ګیس چې خورېږي زه په دعوه سره ستا د میډیا په وساطت سره دا په دعوه سره دا ویلی شم چې په دې کې د دغه سیاسي خلکو هیڅ قسمه کنټریبیوشن 1% هم نشته دی. پن چې کوم دی دا په کمیشن باندې ثناء الله صاحب اخیستی دی. نن تاسو وګورئ چې په کوم ځای کې د سیاسي دغې پارټۍ په کوم ځای کې مفاد دی هلته کې ګیس ځي چې په کوم ځای کې مفاد نشته دی هلته کې ګیس نه ورکوي. هغوی تاسو اکسپټ څنګه کړئ ځکه چې دغه پارټي چې کومه ده په هغې کې چې موږ کوم ګورو زیاتر علما دي پکې او تاسو ته چې زه ګورم نو زموږ په شان دی. د 3 کاله کوم ګیس راغی 4 کاله کې زه ستا په دې سیاست سره په میډیا وساطت سره دا وایم چې زه به د سیاست نه استعفا ورکړم. کویانو له ډېر زیات زور ورکړی دی. یو خو داسې دی که جاري هم راځي دغه کار که الیکشن وشو که ونه شو ثواب ورته تر اخره پورې میلاویږي. مختلف سیاسي پارټیانو خو کوي او بلیک میلینګ یا مطلب داسې یو طریقه اپناوي چې یا زه د الیکشن کمپین نه پاتې شم. سلامونه او احترامات ګرانو کتونکو، زه یم صمد انجم او تاسو ګورئ پاسون نیوز. اصلي چې تاسو ته معلومه ده چې د 2024 الیکشن شروع شوی دی او د هغې لپاره کمپینونه هم ځای په ځای روان دي. نن موږ سره زموږ په سټوډیو کې د جمعیت علما اسلام کینډیډیټ د PK5 چې کوم دی ثناء الله صاحب هغه سره موجود دی. اول تاسو ته جی په خپل پروګرام کې هرکلی وایو، په خیر راغلی. ډېره شکریا، الله دې خوشحاله کړه صمد انجم صاحب. ستاسو د پاسون نیوز ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو نن موږ له ټایم راکړو دلته کوم راغوښتي. الیکشن شروع شوی دی او خلکو خپل هلې ځلې شروع کړي دي، خپل ویژن خپل منشور بیانوي. لاول موږ ته هم تاسو خپل ووټ څنګه غواړئ، په کومه طریقه غواړئ او ویژن منشور هم سره وي. صمد صاحب ستاسو ډېره شکریا جی. زما ویژن چې دی هغه واضح دی او هغه دی د دې علاقې د ترقۍ دپاره، د دې علاقې د خوشحالۍ دپاره چې موږ دلته کې کوم بیسک مسایل دي هغې د حل کولو دپاره موږ دا بار خپل مشرانو ته، خپل د علاقې خلکو ته هم دا وایو چې موږ ووټ څانه غواړو د علاقې د ترقۍ دپاره، د خوشحالۍ دپاره، د تعلیم، روزګار، صحت، د دې بنیادي سهولیاتو دپاره موږ ووټ غواړو او دا مو خواهش دی او دا مو انشاءالله تعالی د زړه کې یو عهد دی که الله تعالی موږ ته دا منصب راکو او وس او طاقت راکو نو ان شاء الله تعالی چې د علاقې کې چې کوم بیسک مسایل دي هغه هیلث دی، هغه ایجوکیشن دی او هغه داسې نور مطلب دا د پبلک هیلث په دغه کې مت کې نو ان شاء الله تعالی چې دا فیسیلیټیز چې دا به قوم تور کو. سید داره تو ایجی نن سبا چې کوم کارونه روان دي په دې کې اوریدلی دی چې په تاسو باندې بین هم لګېدلی دی. بین خو چې کله الیکشن دغه سٹارټ شي، شیډول جاری شي، د هغې نه بعد بالکل باقاعده طور باندې چې دی نو هغه بین چې دی هغه ولګي نو موږ مطلب دی چې د الیکشن چې کوم رولز دي هغې مطابق مطلب چې موږ ټول کارونه خپل ودرو. خلاف څوک عدالت چې تلي چې چا څه سټې راغېستې ده تاسو کوم کارونه مختلف سیاسي پارټیانو خو کوي او بلیک میلینګ یا مطلب داسې یو طریقه اپناوي چې یا زه د الیکشن کمپین نه پاتې شم یا زه په داسې یو دغه کې مصروفه شم چې زه خپل اواز او خپل ویژن چې دی هغه عوام ته ونه رسوم. داسې سیاسي پارټۍ دي چې هغوی ووټ غواړي کار کوي، داسې کارونه لکه زموږ په علاقه باندې تاسو ګورئ کارونه روان دي. آیا دغه کارونه کې د دوی څه حقیقت چې دا کارونه دوی کړي دي یا به د دوی د لاسه دي دغه؟ سمد صاحب ستا ډېره شکریا چې تا دا یو ډېر ښه کوېسچن وکړو او دا کوېسچن زموږ نه بار خلک کوي. ګیس چې دی بیسیکلی دا د اوګرا د لاندې دی و محکمه ده سوی ګیس او دا د وفاق سره تعلق ساتي. 2018-19 کې دیتا صوبایي حکومت چې دا هغې ورته فنډ ورکړو، باقاعده په 2018-19 کې دیتا جاب نمبر جاری شوي او هغه جاب نمبرز چې دي هغه د فنډ نه بغیر نه جاری کیږي. هغو ته فنډ چې دی هغه صوبایي حکومت ورکړو او دا په دغې مټې په طرف باندې یو لاین چې دی د مټه شکرداره په دې باندې بیا لاندې خوازخیله او د لاندې زمونږ د الاباده پورې دا چې دی نو د الاباده پورې زمونږ د چارباغ لاین شو، دا بل لاین چې دی نو دا د الاباده پورې و نو دې ته جابز نمبر چې دی 2018-19 کې لګېدلی دي. بیا د هغې نه بعد اوګره پابندي لګولې وه چې د دې فردر ډسټریبیوشن یا ایکسټینشن به نه کېږي تر څو پورې چې ذخایر چې دي نور چې د ګیس دي هغه نه دریاب شي تر د هغې پورې موږ سره نور دغه نشته. بیا په دې مینس کې چونکې حکومت فیصله وه نو هغه صوبایي حکومت هم منلې وه، وفاق هم منلې وه، بین دې مینس کې بیا هغه حکومت ختم شو، بیا یو دغه حکومت راغی بدل شو نو زموږ څه سیاسي مشرانو یا سیاسي عهدیدار چې دي هغه شی هایجیک کو او هغه چې دی
زه دا ویلی شم چې لکه مطلب په زور زبردستۍ په پولیټیکل پرشر باندې په هغه ټیکهدار باندې په هغه محکمه باندې هغه پیپ چې دی هغه خپل لاس ته کو او نن چې تاسو دا نه چې په دې علاقې کې دا کم ګیس چې خورېږي زه په دعوه سره ستا د میډیا په وساطت سره دا په دعوه سره دا ویلی شم چې په دې کې د دغه سیاسي خلکو هیڅ قسمه کنټریبیوشن 1% هم نشته دی او هغه صرف دا دی چې دغه پیپ هایجیک کو راوړو او نن مطلب دی دا کوڅې کني دا لارې کني او دې کې مطلب چې هغه خورئ جاینټ نشي ورکولی میټر نشي جاری ورکولی نو میټر او جاینټ چې دا دواړه نشي ورکولی نو ګیس به څنګه راځي نو دا قبل از وخت کار یې وکړو صرف او صرف د خپل اوټ دپاره چې زه په دې باندې د خلکو نه خپل اوټ واخلم د دې نه علاوه د سره د خپل کارکردګۍ د دې پارټۍ سره یا د خپل داسې مطلب کارکردګۍ په بنیادو باندې دی اوټ نشي اخیستی دی صرف دا یو شی چې پیدا کړی دی چې په دې زه د خلکو نه اوټ واخلم او په دې مال خلک اوټ راکړي لکه دا کم ګیس پایپ چې کم خورېږي په دې کې به ګیس نه راځي په دې کې که آینده 3 کاله کم ګیس راغی 4 کاله کې زه ستا په دې سیاست سره په میډیا وساطت سره دا وایم چې زه به د سیاست نه استعفا ورکړم تیر شوي حکومتونو کې دا کله چې د پی ټي آی حکومت کله غورځېدو نو ستاسو پی ډي ایم جوړ شو په پی ډي ایم کې ستاسو مشرانو د دوی مشرانو سره د مسلم لیگ او د جمعیت علما اسلام چې کوم دي دوی اتحاد باندې دغه حکومت جوړ کو نو تاسو نن چې دوی کوم کار کوي دغه کار تاسو تنقید څنګه دی په دې زموږ تنقید دا دی که نه چې دغه کار باقاعده د هر یو شیز یو خپل یو طریقه کار دی زه چې کار کوم زه عوامي خدمت دپاره کوم ماله نه ده په کار چې زه هغه کار د خپل سیاسي پیدې دپاره یا د خپل ذاتي پیدې دپاره قوم چې دی هغه په بلایند دغه کمه قوم چې دی هغه دوکه کم که نه نو موږ په دې باندې تنقید په دې وجه کوو چې ګوره دا ټیک ته موږ د ګیس دغه کوو چې یاره ګیس زموږ ضرورت دی موږ ته پکار دی خو باقاعده خپل یو طریقه کار دی نن تاسو وګورئ چې په کوم ځای کې د سیاسي دغې پارټۍ په کوم ځای کې مفاد دی هلته کې ګیس ځي چې په کوم ځای کې مفاد نشته دی هلته کې ګیس نه ورکوي دا پایپ نه بیایي نو دا سیاسي پیدا ذاتي پیدا دا که نه ده دا خو د قوم پیدا نه ده بلکې دا صرف او صرف د یو شخص خپله ذاتي پیدا ده دا راته ووایي جي دوه وزیرالعلاګان کوم چې په صوبه باندې زموږ په صوبه باندې هغوی حکومت کړی دی د پاکستان تحریک انصاف د پارټۍ نه اوس هغوی دواړه یو ځای شوي یو ځان یې بله یو پارټي جوړه کړې ده زما په خیال پګړۍ د هغوی نشان دی او هغوی وایي چې موږ به صوبې له کار کوو دوی په تېرو 9 کالو کې چې کوم کار کړي دي د دې پالي سره به څه وایي داسې ده جي چې د چا په خواهش او په خوب لیدو پابندي نشي لګېدی د هغو کارکردګي قوم ته مخامخ ده په 2013 نه واخله د 2022 پورې دا 9 کاله دی په دې صوبه کې حکومت کړی دی صوبایي حکومت هم وفاقي حکومت هم راغلی دی او دا د صوبې په تاریخ کې اولنی ځل دی چې یو پارټي 2 پیرې په اقتدار کې راغله هغه چې کله راغله د هغې نه بعد تاسو وکتل چې په بلدیاتي الیکشن کې په پس پیس کې پی ټي آی چې وه هغې ته ډېر غټ شکست میلاو شو بیا د دغې نه بعد دې خلکو په دې باندې اعتماد هغه چې و هغه کم چې کړی هغه خلکو هغه اعتماد دی ختم شو په دې باندې او د هغو کارکردګي داسې ده چې نن تاسو وګورئ صوبه دیوالیه ده نن مطلب دا ده چې هر سرکاري ملازم چې دی هغه د پریشانۍ ښکار دی نن زموږ سره د پنشن دپاره پیسې نشته دی نن زموږ سره تنخواګانو ورکولو لپاره پیسې نشته دی نو زه وایم چې دغې خلکو له به جواب زموږ دا قوم چې دی دا خسې ورکړي او د اوټ په بدل کې به هغه فیصله کوي چې آیا د دې دغه وخت خوک او خراب صحیح ثناء الله صاحب دا راته ووایه نن سبا ستاسو کارونه ډېر په مخر ګورو هر ځای کې کله کویان کنی کله څه او کله څه اکټیویټیز هم روانه ده خو زموږ په علاقه باندې زیاتره چې موږ ګورو تاسو کویانو له ډېر زیات زور ورکړی دی یو خو داسې دی که جاري هم راځي ځکه کار که الیکشن وشو که ونه شو ثواب ورته تر اخره پورې میلاویږي بله دا چې تاسو د دې نه علاوه نور هم کم کارونه کړي او تاسو چې دا کم فنډ راوړی دی کویانو دپاره دا فنډ چېرته و تاسو سره داسې ده چې دا تاسو چې دا کوم کوېشن وکړو زموږ بعضې سیاسي مشران په هغه خپل تقریرونو کې هم داسې یو قسمه یو پروپیګنډه جاري کړې ده زموږ دا فنډ چې دی الحمدلله دا د جمعیت علما اسلام د ریزرو سیټس فنډ دی کم چې زموږ ریزرو سیټس قانون دا دی چې د دې اختیار دی چې دوی دا فنډ په کوم ځای کې استعمالوي موږ خپل مشرانو ته په قاعده یو پراپر طریقه باندې یو درخواست ولیکو چې زموږ چې دا علاقه ده په دې کې دا مسایل دي موږ ته د فنډ ضرورت دی تاسو مهرباني وکړئ تاسو چې دا ریزرو سیټ کې فنډ راکړل په دې کې موږ ته صحیح څه راکړئ دې کې څه حقیقت نشته سیاسي مخالفین چې کوم وایي چې دا
پاڼ چې کوم دی دا په کمیشن باندې ثناء الله صاحب اخیستی دی. سوال نه پیدا کیږي. الحمدلله د یوې روپۍ کمیشن به څوک ثابت نه کړي. د یو سیاسي پارټۍ مشر په ما باندې بین لګولی و، ټیک شوله. هغه بین چې کله هغه ولګو په هغې باندې باقاعده وزیر اعظم آفس نه نوټیفیکیشن جاري شوی چې شهباز شریف وزیر اعظم و چې دا پنډ چې د سواد دی دا بین شو. په هغې کې زمونږ مشر او زمونږ قائد محترم جناب مولانا فضل الرحمن صاحب هغه په خپله باندې د وزیر اعظم سره 2-3 پیرې میټینګونه کړي دي. هغه په خپله باندې د کابینې سره زمونږ د کابینې ارکان چې هغه باقاعده په کابینټ ډیویژن کې په دې باندې بحث کړی دی او هغه چې دا نو هغه په دې کې هلې ځلې کړي دي او هغه بین ریلیز کړی دی. د دې د کمیشن سره یا د نورو کارونو سره هېڅ قسمه تعلق نشته دی. کومه خبره چې بعضې خلک کوي چېرې دا د تیر سیاسي جماعتونو پنډ دی یا مطلب دغه دی، هغه پنډ اوس هم د ډي سي آفس کې د هغې ریکارډ پروت دی. د هغو طریقه کار دا و چې دا ټول پنډ چې و هغه به د ډي سي په تھرو راتله. ډي سي هغې له باقاعده طور باندې مانیټرنګ کمیټي جوړه کړې ده. هغې مانیټرنګ کمیټي کې 15 ډپارټمنټس انوالو دي. باقاعده هغو یو پروجیکټ چې دی هغه چې کړی دی زه هغه ټول ډاکومنټس تاسو ته درکولی شم چې په هغه یو ویلیج کونسل یو یونین کونسل هغو وزټ کړی دی. باقاعده په هغې باندې نان ډوپلیکیشن سرټیفیکیټ ایشو کړی دی. کوالټي اینډ کوانټیټي مینټین دغه چې دی هغه سرټیفیکیټ ایشو کړی دی. د دغې سره سره هغه پنډ چې دی هغه د دې حکومت د بدلېدو نه 3 میاشتې مخکې کلوز شوی دی. هغه د دې سره هېڅ قسمه تعلق نشته. دا راته وایي چې سیاسي پارټۍ ډېرې دي نن سبا آزاد به هم پکې ودرېږي. چا سره مقابله متوقع ده چې مقابله به هغه سره ستاسو سخت دی؟ الحمدلله زه خو دا په دعوه سره ویلی شم چې نن جمعیت علماء اسلام چې دا هغه په داسې پوزیشن کې چې د هغې سره د مقابلې یو کس نشته او انشاءالله تعالی موږ به په دې علاقه باندې کلین سویپ کوو انشاءالله تعالی. دا راته وایي چې زموږ په علاقه چې کوم مشکلات دي د مشکلاتو نه خبر یې؟ بالکل الحمدلله زه یو طرف ته تللی یم. زه اول ورځ دغه ته تللی یم بالیګرام ته تللی یم. هلته کې ما کتلی دي دلته بره اوغس ته تللی یم کشکوټ ته تللی یم جبه ته تللی یم دغه شانتې په دې نور چیل ته طرف ته موږ تللي یو او د دې علاقې د مشکلاتو نه بالکل باخبر یم. څه به سوچ ولا څه لرئ دې باندې خو چې څه پکې داسې تاسو ته ښکاري په هغه به فرست پرایورټي به ستاسو هغه فرست پرایورټي هغه چې دي که نه هغه زمونږ دغه چې دا کوم رسایي چې ده روډز د هغې ډېره غټه مسله ده. ما وکتله او بیا خاص کر روډونه انتهایي زیات ناقص دي. کچه روډونه جوړ شوي دي هغه بالکل داسې دي لکه د مر سره لوبې کول دي. موږ اول ورځ بالیګرام ته په 2 نیمې غنټې کې دې نه ختلي یو او په داسې مشکل باندې چې زه هلته کې حیران یم چې دا خلک هلته کې وخت څنګه تېروي. هلته نه اوبه شته نه بجلي شته دی او نه ورته روډ شته. دا روډ ډېر خلکو په خپله په کشو ویستی دی. نو زه د دې حکومتي واکدارو نه کوم چې 9 کاله په دې علاقه کې ویستي دي نو زه د هغو نه هم تپوس کوم چې د خدای مسلمان تاسو 9 کاله ویستي دي نن هم دا علاقه د داسې مسایل ښکار ده چې هلته کې سکول نشته پرایمري سکول نشته دی هلته روډ نشته دی بجلي نشته دی اوبه نشته دی نو چې دا کم انصاف دی. زموږ په علاقه باندې غریزه علاقه ده پهاړي علاقه ده دلته کې زموږ خویندې میندې چې کوم ژوند کوي هغوی ته هم ډېر زیات مشکلات دي د هغوی دپاره څه سوچ لرئ؟ زما میشن دا دی زما خپل دا یو سوچ هم دی چې انشاءالله تعالی موږ دا وایو چې موږ دلته کې د روزګار یو ذریعه جوړه کړو. هغه روزګار ذریعه موږ داسې جوړه کړو چې هغه زموږ کم خویندې میندې هغه د تعلیم نه پاتې شي یا تعلیم په نیمګړې کې پاتې کړي یا جاب ورته میلاو نه شي. داسې زموږ بچي هغو ته تعلیم مطلب چې جاري ونه ساتي یا تعلیم په نیمه کې پاتې شي یا جاب ورته میلاو نه شي. هغو ته موږ په دې علاقه کې یو دستکاري سنټر کولاو کړو یو باقاعده دي ته ووکیشنل سنټر کولاو کړو چې دلته کې د خپل هنر زده کړي. څوک مطلب دی ځان لا ویلډینګ کاروبار کوي څوک ځان لا الکتریشن کاروبار دغه زده کړي کار زده کړي دغه ځان مطلب دی چې نور مختلف شعبو دغه کار دستکاري کړای شوله دغه شانتې مطلب ډینټینګ کار شو داسې نور مطلب چې ځان لا روزګار زده کړي. نو دغه ماشوم یا دغه هلک یا دغه زمونږ خور یا مطلب بچي دی که سبا له مطلب په دې معاشره کې ژوند تېروي نو ځان له خپل یو کاروبار به چلولی شي او ذریعه معاش به چې دی د هغه جوړ شي نو د دې یو لایف چې دی هغه به خطر شي. داسې د الیکشن د کامیابېدو نه مخکې تاسو څه کولی شئ د علاقې دپاره؟ نو که بین نه وی نو ما به بالکل تاسو به کتلی وه چې نن دلته کې د اوبو مسایل دي او ما په خپله علاقه کې موږ کړي دي بلا تفریق مو کړي دي بغیر د سلالچه او زه نن هم دا چغې وباسم
چې ما تاسو لکم خدمت کړی دی په دې علاقه کاغه د اوبو په مت کې دی کاغه د روډ په مت کې دی زستانه د اوبو په پیپو په کوهي دی باندې وټ نه غواړم دا ما تعالی کړی دی د الله د رضا لپاره زما سره تاسو یو امانت و ټیک شولا چې ما باندې زما پارټي مشرانو اعتماد کړو چې دې به دا امانت خپل قوم ته صحیح رسي هغه ما تاسو ته الحمدلله در ورسو زستانه په دې وټ نه غواړم زستانه د دې علاقې د ترقۍ د خوشحالۍ لپاره وټ غواړم او دا عهد د سره کوم چې ان شاء الله تعالی که الله تعالی مونږ ته کامیابی راکړه کامیابی د الله په لاس کې ده که الله تعالی مونږ ته کامیابی راکړه کم بیسک فیسیلیټیز چې تاسو ته مونږ وي ان شاء الله تعالی دا به دې علاقې ته په اولني کال کې مونږ مهیا کوو که الله تعالی کامیابی را نه کړله بیا به هم ان شاء الله تعالی زمونږ د دې علاقې کې خپلې هلې ځلې رواني هغه د اوبو په مت کې به هم رواني هغه د روډونو په مت کې هم رواني او زمونږ کوشش دا دی چې مونږ دلته کې چې کم غټ مسایل دي هغه د روډز دي او د اوبو دي دا دوه داسې کارونه دي چې دا مونږ په اقتدار کې یو او که نه یو ان شاء الله تعالی چې دا مسایل به مونږ حل کوو لیډر کې کومه کوالټي پکار ده چې دغه سړی د لیډرۍ قابل دی چې هغه کوالټي والا لیډر له خلک وټ زما خو دا خپل خیال دی چې لیډر کې دا کوالټي پکار ده چې هغه د عوام سوچ کوي هغه د علاقې سوچ کوي هغه د خپل اوټ سوچ نه کوي هغه د خپل ځان سوچ نه کوي د عوام سوچ کوي د علاقې د ترقۍ سوچ کوي رزلټ دې په دغه عوامو پرې دي او په الله تعالی دې یقین ساتي او دغه دي مطمئن دي اوسېږي چې زما د دې علاقې د ترقۍ چې ما کوم کارونه کړي دي یا د عوامو لومې چې کوم کارونه کړي دي دې به ماته بینیفټ ملاویږي خو د اوټ لپاره نه تاسو چایس جمعیت علماء اسلام څنګه راغی داسې خو نورې پارټۍ هم شته دی ستاسو جمعیت علماء اسلام نه هم ډېر کسان ترې راغلي دي خو ستاسو جمعیت علماء اسلام ته راتګ څنګه وشو او خو هم څنګه هغوی تاسو اکسپټ څنګه کړی ځکه چې دغه پارټي چې کومه ده په هغې کې چې موږ کوم ګورو زیاتر علما دي پکې او تاسو ته چې زه ګورم نو زموږ په شان دي ډېره شکریه جی خبره داسې ده چې زه 2004 کې جمعیت علماء اسلام کې شامل شوم او د 2004 نه واخله 2018 پورې ما په سیاست کې حصه نه راغستې کله چې هم د جمعیت علماء اسلام کم کس چې په ولاړ دی په الیکشن کې کاغه بلدیات دی او کاغه جنرال الیکشن دی ما یې ښه سپورټ کړلی کمپین مو له چلولی دی د ادنا کارکون په حیثیت باندې 2018 کې اولنی ځل چې ما باندې جمعیت علماء اسلام مشرانو چې دی هغو اعتماد اظهار وکړو او ماته ټیکټ راکړو او نن بیا مطلب دی چې ماته د جمعیت علماء اسلام مشرانو چې دی هغو ټیکټ راکړو زه جمعیت علماء اسلام کې ځان ډېر خوش قسمت انسان ګڼم او ډېر مطمئن یم په زړه مې سکون دی او الحمدلله په دې شکر باسم چې زما نسبت د هغه خلکو سره دی چې د هغه د انبیاء کرام چې د هغو وارثان دي دا راته ووایه سر چې اخري کوېسچن دی چې کله کاندیډیټ یا زموږ واکمن جوړېږي نو هغوی زموږ د ماشومانو سره هم ډېر زیاته مینه کوي زموږ کال مس کال پسې هغوی کال هم کوي او بیا داسې وخت راشي چې زموږ د ډېرو ښو خلکو نمبر هم هغوی نه اټینډ کوي هغوی ځان له په خپل کلي کې په خپل حجره کې ځان یو کمره جوړه کړې او خپل سیکرټري ته وایي چې د دې کمرې نوم اسلام آباد دی د دې کمرې نوم لاهور دی نو که څوک څه وایي ته ورته قسم خوړی شي چې یاره زه په اسلام آباد کې یم یا په لاهور کې یم چې کومه کمره کې یم زه به په هغه کمره کې به زه یم آیا تاسو هم داسې کنه د خلکو خدمت د خلکو رنګ د خلکو تګ راتګ او د خلکو مشکلات په حل کوئ دا داسې کوېسچن تا وکړو چې دا په کار ده چې هر سړی زموږ نه کوي الحمدلله زموږ دا خبره موږ په دعوه سره کوو چې جمعیت علماء اسلام یو عوامي پارټي ده دې کې ملک نشته بدماش نشته په دې کې خان نشته دی ټول متوسط طبقې سره تعلق ساتي موږ په عوام کې هر وخت چې موجود یو زموږ هلې ځلې هر وخت موجود دي بل زه په دعوه سره دا خبره کوم په هر خپل سپیچ کې دا خبره کوم چې زموږ په شا باندې علماء کرام مفتیان قاریان او ډېر لوی علما اکابرین چې دي هغه ولاړ دي موږ داسې هېڅ قسمه کار نه کوو چې سبا له زما په دې محله کې په دې علاقې کې زما علما زما قاریان زما مفتیان صاحبانان چې د هغو سترګې کوزي زه نن چې څنګه په دې قوم سره یم انشاءالله تعالی سبا به ورسره هم یم بل ورځ به ورسره هم یم زه یو ثناءالله نه په دلته کې چې په کم محله کې زما عالم دی په کم محله کې قاری دی په کم محله کې مفتی دی هغه ثناءالله دی او ان شاء الله تعالی موږ به دا ثابتو چې دا عوامي پارټي ده دا د عوامو د خدمت لپاره ده او ان شاء الله تعالی دا سدابهاري
یو سوال سیوا کوم چې نن سبا کوم د پاکستان تحریک انصاف سره چې کوم جمهوریت دی په جمهوریت کې هغوی سره کوم چل روان دی د دې په حوالې سره تاسو وایئ په جمهوریت کې د یو سیاسي پارټۍ سره هم داسې قسمه مطلب دا دی چې زیاتی یا داسې قسم ظلم دا یو جمهوري پارټي هم نه خوښوي. جمهوریت کې هر سړي ته حق حاصل دی چې هغه خپل आवाज قوم ته ورسوي، هغه خپل ویژن قوم ته ورسوي. اوس په دې کې دوه خبرې دي. یو خبره خو دا ده چې موږ دا وایو چې کم بې ګناه خلک دی هغو ته دې هېڅ قسمه مطلب دا دی تکلیف نه رسي. موږ د دغې بې ګناه خلکو سره ولاړ یو، موږ د هغو مرسته کوو، موږ به د هغو دپاره اواز اوچتو. کم خلک چې ګناهګار دي او هغو ریاست ته نقصان ورکړی دی، د ریاست ادارو ته نقصان ورکړی دی، هغو ته داسې سزا ورکول پکار دي چې آینده داسې یو سړی هم داسې جرأت ونه کړي چې هغه زموږ ریاست ادارې چې دي هغه ټارګېټ کړي، هغه مطلب دا دی چې د هغې ایمیج راتاو شي. نو دا کم کار چې شوی دی که چېرې د دې تدارک ونه شو او د دې یو صحیح بر وخت فیصله ونه شوه نو دا به را روان وخت کې زموږ د دې ریاست دپاره انتهایي نقصان دی. کم خلک چې په دې کې ګناهګار دی هغو ته د قانون مطابق سزا میلاو شي، کم خلک چې بې ګناه دي هغو ته بالکل مطلب دی چې هغو ته د هېڅ قسمه نقصان نه رسوي، هغو ته سره د هېڅ قسمه زیاتی نه کېږي. موږ بالکل د دې په حق کې نه یو. کوم کتونکي چې موږ ګوري هغوی ته څه پیغام ورکوو؟ زه هغو خپل ټولو مشرانو ته او کشرانو ته علماو ته د دې علاقې معززینو ته زه دا پیغام ورکوم چې زه د خدمت په جذبه راوتی یم، د دې علاقې د ترقۍ دپاره، د دې علاقې د خوشحالۍ دپاره. زه د دې علاقې نه اوټ په کوهي، په پیپ، په کوڅه په دې نه غواړم. زه د دې نه اوټ غواړم د را روان مستقبل د خوشحالۍ دپاره، د ترقۍ دپاره، د صحت، روزګار او د تعلیم د بنیادي سهولیات ورکولو دپاره. انشاءالله تعالی چې زه ستاسو سره دا لوس کوم که الله تعالی موږ ته کامیابي راکړه نو انشاءالله تعالی دا کمې دعوې چې موږ کوو دا به په اولني کال کې موږ تاسو ته په ګراوند باندې ثابتوو چې جمعیت علما اسلام یو عوامي پارټي ده او عوامي خدمت باندې یقین لري او انشاءالله تعالی چې دا به په دې علاقه کې ریکارډ طریقې کارونه کوي انشاءالله تعالی. ډېره مننه چې ټایم راکولو. ګران کتونکو دا د PK5 کینډیډیټ ثناء الله خان د جمعیت علما اسلام نه چې هغوی تاسو ته خپل ویژن، خپل پیغام او زموږ د سوالونو جوابونه راکړو. امید لرم زموږ دا نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین اجب خان سره سمد انجم ته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.